زه دلته الیکشن کمپین حوالې سره نه یم راغلی او ما ته دا پاته نه لګي چې الیکشن به د کور مې کېږي یو به نه کېږي خو زه دلته راغلی یم کور مې ولو ته یم تاسو کور ما پرې اچوي تاسو دلته آباد شوي تاسو بچي دلته سبق یای تاسو ته دلته روزګار میلوي تاسو ته دلته تعلیمي ادارې نږدې دي تاسو ته روډ نږدې دی تاسو ته دلته بجلي هم شته گیس هم شته دلته تاسو ته د ژوند هر یو هغه سهولت شته چې کوم ته یې تاسو ضرورت وي او هغه سره یې تاسو ژوند ښه کېږي خو تاسو کور ما پرې ایښي دي ایمو میمیګانې ایمو سلیجرانو هم کور ما پرې ایښي دي د هغه دغه زندانونو هم کور ما پرې ایښي دي هر یو هغه سړی چې هغه دولت لري و هغه ځان ته یوه بنګله یو بچي دپاره یو ګاډی یو بچي دپاره دوه وخته ټیکاله ورکولی چې هغه کور به پرې ایښي دي هر یو هغه سړی دوا ټول کړو چې زه خپل علاقې سره محبت لرم زه کیسه خیلو سره محبت لرم زه خپلې خاورې سره پټي سره محبت لرم خو ژوند وکړې نه غواړم بچای وکړې نه غواړم واجه چیرې هلته ژوند چوک تېروي غریب سړی هلته ژوند چوک تېروي پوتې سړی هلته ژوند چوک تېروي چې کرایي واس نه لري هلته ژوند چوک تېروي چې دلته د راتګ کرایه نه لري هلته ژوند چوک تېروي چې هغه خپل بچي ته تعلیم نشي ورکولی هلته ژوند چوک تېروي چې هغه خپل بچي ته د صحت دپاره ډاکټر نه لري هلته ژوند چوک تېروي هغه سړی تېروي چې کوم سړی د غربت سره مخامخ وي او په ایمان درته یم چې غربت سره کوم سړی مخامخ نه وي چې د ټل واس لري ټل ته رسي چې د ګواټ واس لري ګواټ ته رسي چې د پېښور واس لري پېښور ته چې د اسلام آباد واس لري اسلام آباد ته رسي ولای موږ تاسو مخې ته پراته هم دی دا چې د هغه خبره نه دی تاسو د سمیټر ځوای بچای ورور به ونکړي چې په علاقې کې ژوند وکړي تاسو د ایمنې بچای ورور به ونکړي چې هغه هلته ژوند وکړي خو د ما ورته علاقې ته داسې علاقې دي چې ماشاءالله چې د هغه ځای افسر هم ورته ته دورانه کوي نو زه تاسو ته صرف راغلی دې حوالې سره که څو پرې هم خاموش یو څو پرې هم غافله یو څو پرې هم چې موږ وخت نه کوو نو باور ولره چې د حکومت کې څومره خلک ناست دي چې تو ته ذره برابر فرق نشته ذره برابر په تک مخې واړولې بلډینګونه یې ته په تک مخ واړولو کورونه یې ته سره سمانونو وکېږولو مال مویشي عزت هر چې تو تس نه شولو یوه ورځ چې ته چا په اسمبلي کې او په سینټ کې یوه ورځ چا ته د پړچینور په دفتر کې افسر چې ته اوښکې تاله کړي دي چې ته پوښتنې ته راغلی دی چې ته دلته راغلی دی چېرې دلته خلک آی ډي پي شوي د هغه به څه ژوند دي دا دې راغلي او چا پوښتنه هم نه دي کړې نو موږ تاسو ته صرف دلته دې دپاره نه یو راغلي چې روان وخت کې به څه کړي ملګرو خلک تکړه دي وزیرستان وخت هغه خپل رنګ دی هغه غوښتی کوي خیبر کوکیخیل وخت رنګ دی خپل غوښتی کوي ورکزی والا رنګ دی خپل غوښتی کوي ایما ورته والا غوښتي څوک شته ایما ورته والا غوښتي دپاره چې اوس پرې غونډه کړې دي چې ته چا نستی کړی دی هېڅوکیا نه کوي او بیا چې ته راپاڅېږي بیا ته ورته څه وایي بیا به تو چوک زړیا مه کوي تو ته به چوکۍ چې ته لایای تو ته به چوکۍ چې ته ښه نه کوې تو ته به چوکۍ چې تو ته به مشکله جوړه شي تو ته به چوک هر کار مشکله جوړوي موږ په خپل علاقې کې کورونه رنګ لرو په خپل علاقې کې تعلیم نه لرو په خپل علاقې کې صحت نه لرو په خپل علاقې کې بجلي نه لرو په خپل علاقې کې د یو بل سره خبرو دپاره موبایل سهولت نه لرو خو تاسو داسې دلته تاسو راغلي د کوواټیانو په نامې مشهور یو دلته تاسو د شیرزي موسیزي څمټني د چا په نام دلته ښه صرف او صرف کورنوال یادوي او ته په آخر یا په دې کوې هزار کور دلته ته به انګرېز جوړې کړه که ته بیا خپل تعریف دلته داسې نه وي چې زه کوواټیان یم زه کوواټ کې ژوند کوم کوم یو کس ته ناست ته به ورته وایي چې زه کورمیوال یم اوس موږ ته بیا کورمیوالي سره کورمې سره دومره پخه رشته دی که په مال باندې به هم په کولو باندې فخر لرو ته هلته ځان خلاص کړو نو بیا د هغې علاقې لپاره موږ څه څه شته
زه ډېر غریب خلک لرم که نه، ما په غوښتنه ده چې څومره هلته پاتې خلک دي هغه زه پېښور ته راولم. پېښور کې چا مخې ته کېناو، خو ما ته دومره پته چې موږ خلک دومره وس نه لري. هغه د غواړي خو هغه د راتګ خرچه نه لري. خو تاسو ته صرف دومره یاد چې یوویشتم تاریخ موږ فشار ورکړي د خپلو مطالبو دپاره، د ړنګو کورونو دپاره. د ړنګو کورونو کومه سروې شوې ده چې درېیم کال دی لا تر ننه ورځې پرې ما سپین ګیري په دفتر کې کوي. ما ته بله ورځ هم یو ګرام د خپل دوی صرف او صرف کیلي راوړې وه. ما ته صرف دم بچي کیلي میلاو شوي دي. نور ما ته د خپل بچي هډوک نه علاوه نه مو د بچي جنازه کړې ده او نه مو د بچي لاس لیدلی، نه مو بچی ښخ کړی. که ننه ورځ پرې ما ته موعظه نه دی میلاو. یو کال به ما ته لیکي موږ کوم یو کال سره منډه کړو. موږ کوم یو کال سره د کور سروې دپاره د EPA دفتر ته ځو، د DC دفتر ته ځو، د EC دفتر ته ځو. MNA پرېښه لرونه. نو دا یې ما واس نه دی چې زه یو سړي سره همیشه دپاره منډه کړو. دا یې موږ تاسو اجتماعي فریضه دی. علاقې کې موبایل نیټورک غواړو په هر صورت وي. چاته څه مشکله وي هغه د خپل مشکل خپل پوندو پاتې کړي. زموږ خلکو ته ضرورت دی، زموږ مسافرو ته ضرورت دی، زموږ والدینو ته ضرورت دی. زموږ علاقې کې کوم بړي شوي دي، پرېشرې شوي دي چې هغو موعظې مو حکومت سره حاکي. هغه حکومت ته موږ غواړو. موږ ټول 9.5 لکه بدي دپاره یو نه دا دفتریا نه لري. دلته یې تاسو ښځې چاړې په کور کې دی، ټول چا په کوهاټ، چا په بدو، چا په همدو باندې والي د خپل دا دفتر نه لري. نو تاسو ته موږ صرف دې دپاره راغلي یو چې په اسلام کې د پیر ورځې 2 بجې موږ پېښور پریس کلب مخې ته په پېښور پریس کانفرنس کې هلته یو پریس کانفرنس کوو، خپلې مطالبې کېږدو، خپلې مطالبې په امن طریقې سره حکومت ته وړاندې کوو. بیا هم د حکومت د موږ خبرې نه مني، بیا هم حکومت د موږ مطالبو ته مطالبې نه وایي، بیا هم حکومت مو احتجاج ته مجبوروي. زه یم چې بیا داسې خلکو ته، بیا موږ غوندې خلکو ته بیا داسې یم چې زه وایم چې فلانی زنده‌باد، دا زنده‌باد. بیا چې د کوم د موږ نمایندګان دي، کوم وي افسران دي، بیا د هغو حجرو نه بغیر مو ته وتل نه دي پکار. نو تاسو ټول ته ووایم چې تاسو دې شي کې موږ شرکت وکړو چې لکه څنګه ټوله علاقه ټولې جلسې خپل حق غواړي بیا په کوی وغواړو. نو زه تاسو ته یم که زه وزیرستان والا ته یم، خیبر والا ته یم، اورکزۍ والا ته یم، بجوړ والا ته یم. څه بېلابېل احتجاجونه مو شروع کړي دي، څه بېلابېله غوښته مو شروع کړې، څه بېلابېله دندې مو شروع کړې. رسوسو په یو ځای شو دغه شی حکومت نه په زبردستي یو په پرامن طریقې سره وغلوکنۍ کوي. نو چې موږ په یو ځای باندې نو موږ منو چې حکومت د موږ خبرو ته بیا خبر نه وایي. د دې حوالې سره تاسو سره غلی وم چې تاسو موږ سره تیاری ونیسو، تاسو موږ سره اواز کې اواز ونیسو، تاسو موږ سره تاګ وکړو چې د تاسو علاقه دا زموږ علاقه دوی دپاره یو د خوشحالي یو د حکومت سره چې کوم موږ جایز مطالبات دي د هغه منلي حکومت سنجیدګي وکړو. د دې دپاره زه تاسو ته راغلی یم. ډېره مننه. جزاک الله.